په روژه کې د خپلې بیبي سره بوس و کنار کول، یعنی خپله بیبي ښکلول یا د هغې سره ګپ شپ لګول، دا د دې نه ځان ساتل پکار دي. خصوصا هغو نارینه وله چې هغه کله ځوانان وي، هغه بیا په خپلو خواهشاتو باندې قابو نشي موندلی، نو د هغې د وجې نه اکثره دپاره داسې وشي چې د انسان نه غلطي وشي په روژه کې، او روژه د هغې د وجې نه بیا ماتېږي. نو که کله د انسان په دا طریقه مشغوله یې کوله، مینه محبت یې کول او په هغې باندې د انسان نه اوبه لړلې، نو په دې باندې بیا روژه ماتېږي. که مثلا کوم د اوبه دي ټینګې مانی چې ورته وایي، هغه کله د انسان نه لاړه نشي، نو د انسان اودس په هغې باندې ماتېږي، ځکه چې وضي او ودي خامخا درومي. نو په روژه کې چې کوم ځوانان دي، هغوی له کوشش کول پکار دي چې داسې بوس و کنار په روژه کې د روژې په حالت کې نه کوي. د ماښام نه پښمني ته ټایم پرې د هغې بیا مکمل اجازت دی، خو په روژه کې د دې نه ځان وساتو، ځکه چې بختورې روژې وي، ځینې ملګري وي هغوی په دغو مسالو باندې پوهېږي نه، هغوی نه په رمضان کې د غلطي وشي، نو هغوی بیا د دې خبرې څه باک هم نه ګڼي. دوی ته وایي، دوی ته ذهن دا وایي چې یاره زما روژه نه ده ماته شوې، حالانکې د هغوی روژه ماته شوې وي. په کار دا دی چې مسله یاده کړو.